بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو قدرمنو محصلینو، زمونږ نن ورځې درس موضوع هغه ATN یا اکیوټ ټیوبولر نیکروزس څخه عبارت دی. اکیوټ ټیوبولر نیکروزس. اکیوټ ټیوبولر نیکروزس د ټیوبولونو د اپیتل حجراتو هر ډول چې کله د ټیوبولونو اپیتیلیل حجرات په نیکروز باندې اخته شي دې ته اکیوټ ټیوبولر نیکروز ویل کیږي. یا انجری اینڈ نیکروزس آف ټیوبولر اپیتیلیل سیل is called ATN. Injury and necrosis of tubular epithelial cells is called acute tubular necrosis. یعنی کله چې د ټیوبولونو اپیتل حجرات په نیکروز باندې اخته شي او زیانمن شي دې ته اکیوټ ټیوبولر نیکروز ویل کیږي. چې اکیوټ ټیوبولر نیکروزس د اکیوټ رینل فیلر یو عمده لامل ګڼل کیږي. د اکیوټ رینل فیلر یا ARF یو عمده لامل ګڼل کیږي ځکه په دې حالت کې کله چې د ټیوبولونو اپیتل حجرات د نیکروزس سره مخامخ شي نو دغه حجرات د ټیوبولونو د بندېدو لامل ګرځي او په نتیجه کې کله چې ټیوبولونه بند شي نو GFR راکمیږي. نو ځکه اکیوټ ټیوبولر نیکروزس د اکیوټ رینل فیلر یو عمده لامل ګڼل کیږي او هغه په دې ډول چې دغه نیکروټیک حجرات د ټیوبولونو د اپیتل حجرات چې زیانمن شوي دي او نیکروزس سره مخامخ شوي دي دا حجرات د ټیوبولونو د بندېدو لامل ګرځي او د GFR د راکمېدو لامل کیږي. نو ځکه اکیوټ رینل فیلر یو عمده لامل ګڼل کیږي. چې رینل فیلر اسباب موږ په پری رینل او پوسټ رینل باندې ویشلو نو دا هم د رینل فیلر په رینل اسبابو کې شاملیږي. راځو د اکیوټ ټیوبولر نیکروز ایتیالوجي او ټایپونو باندې خبرې کوو. ایتیالوجي اینڈ ټایپ. اسباب او ډولونه د اکیوټ ټیوبولر نیکروزس په دوه ټایپونو باندې ویشل شوی دی. یو ته وایي اسکیمیک ATN اسکیمیک acute tubular necrosis او بل ته وایي نیپروټوکسیک ATN. د دواړو ترمنځ یو شمېر فرقونه دي، په دې باندې غږیږو. اسکیمیک ATN وی د دې هغه اسباب اول د دې سبب باندې خبرې کوي. اسکیمیک ATN کاز چې کوم دی کاز وی دا د ټول هغه اسباب چې رینل بلډ فلو د کموالي لامل کیږي ټول هغه اسباب چې رینل بلډ فلو د کموالي لامل کیږي د اسکیمیک ATN لامل هم کیږي. رینل بلډ فلو په هغې کې کمیږي لکه مثلا نو ټول هغه اسباب چې په هغې کې رینل بلډ فلو کمیږي لکه رینل بلډ فلو د کموالي لامل کیږي نو دا په دې حالت کې ټیوبولونو اپیتل حجرات چې دوامداره دغه اسکیمیا سره مخامخ کیږي نو د اسکیمیا چې دوامدار کیږي ټیوبولونو اپیتل حجرات د نیکروزس او مړینې سره مخ کیږي. نو ځکه په دې کې موږ د پری رینل ازوټیمیا اسباب هم شاملولی شو. نو دغه اسباب چې مختلف اسباب دي لکه مثلا چې په هغې کې رینل بلډ فلو کمیږي لکه کله چې یو شخص سیویر هیموراج ورکړي وینه ډېره ضایع کړي هیموراج یا مثلا هارټ فیلر باندې اخته وي هارټ فیلر یا همدغه شانتې هایپوټینشن کې وي دوامداره هایپوټینشن کې وي یا همدغه شانتې سیویر اومیټینګ ولري شدید کانګې او یا هم سیویر ډایریا باندې اخته شي او یا هم سیویر سویټینګ
یعنی ټول هغه حالتونه چې هغې کې بلډ والیوم کمیږي او رینل بلډ فلو پکې کمیږي نه رینل اسکیمیا رامنځته کیږي چې هغه خصوصا د ټیوبولونو افیتل حجراتو د اسکیمیا سره مخامخ کیږي نو ځکه دې ته موږ اسکیمیک اکیوټ ټیوبولر نیکروزس وایو. او نیفروټوکسیک ټایپ هغه له نوم نه معلومیږي چې ټول هغه شیان چې د ګردو باندې یا د ټیوبولونو ته ټوکسیک خواص ولري، یعنی نیفروټوکسیک 18 د ټوکسیک مټیریل د استعمال له کبله یا کله چې ټیوبولونه د ټوکسیک مټیریل سره مخامخ کیږي نو نیفروټوکسیک 18 رامنځته کیږي. لکه مثلا یو عمده شی چې هغه درمل یا ډیر کامن سبب چې دی هغه امینوګلایکوساید دواګانې دي چې تر ټولو معمول ډول وي د نیفروټوکسیک ټایپ هغه موست کامن ټایپ چې دی هغه دغه امینوګلایکوساید دواګانې دي. د دې څخه علاوه ځینې درانده فلزات لکه هیوي میټال هم د دې لامل کېدلی شي. د دې سربیره ځینې نور شیان لکه مثلا د عضلاتو د زیانمن کېدو له کبله چې کله مایګلوبین را ازادیږي او دغه مایګلوبین بیا د ګردو د لارې اطراح کیږي، یعنی مایګلوبین یوریا چې د عضلاتو د زیانمن کېدو له کبله خصوصا کرش انجري له کبله دغه ازادیږي، دا بیا د ګردو له لارې چې اطراح کیږي نو دا هم بیا د نیفروټوکسیک دی او د نیفروټوکسیک اکیوټ ټیوبولر نیکروزس لامل کېدلی شي. د دې څخه علاوه ځینې نور کیمیاوي مواد لکه ایتیلین ګلایکول دا هم د ټوکسیک مټیریل دی او نیفروټوکسیک خاصیت لري. نو دغه د اکیوټ ټیوبولر نیکروزس دوه ډولونه اسکیمیک 18 او نیفروټوکسیک 18 د دې په هغه اسبابو باندې وغږېدو. راځو اوس د اخته کېدو له ساحې له نظره چې اسکیمیک 18 کومې ساحې اخته کوي یا کوم ټیوبولونه اخته کوي او نیفروټوکسیک 18 کوم ساحې اخته کوي دې باندې خبرې کوو. اسکیمیک 18 معمولا سټرایټ پورشن اف پرکزیمل ټیوبول د پرکزیمل ټیوبولونو مستقیمه برخه اخته کوي. سټرایټ پورشن اف پرکزیمل ټیوبول او د دې څخه علاوه د هانلي لوب اسندنګ لیمب اخته کوي. اسندنګ لیمب اف لوب اف هانلي او برعکس نیفروټوکسیک 18 چې دی هغه وی پرکزیمل کنولیټډ ټیوبولونه اخته کوي. پرکزیمل کنولیټډ ټیوبولز اخته کوي. بل د دغه اکیوټ ټیوبولر نیکروزس هغه اخته کېدو ساحې مونږ ویل چې په اسکیمیک 18 کې سټرایټ پورشن اف پرکزیمل ټیوبول اخته کېږي او بل اسندنګ لیمب اف لوب اف هانلي دا اخته کوي. خو نیفروټوکسیک 18 چې دی هغه پرکزیمل کنولیټډ ټیوبولونه اخته کوي. راځو بل د دې په کرکټر باندې غږیږو چې کرکټر یعنی کوم دغه ساحې چې اخته کېږي هغه به په کوم شکل سره وي. ځکه په اسکیمیک 18 کې وی دا دی چې په پوکل شکل یا محراقي شکل سره ټیوبولونه په نیکروز باندې اخته کېږي، یعنی پوکل ټیوبولر اپیتیلیل نیکروزس موجود وي. په اسکیمیک 18 کې کرکټر یا وصف پې چې دی هغه دا دی چې په اسکیمیک 18 کې پوکل ټیوبولر اپیتیلیل نیکروزس موجود وي، یعنی محراقي شکل سره
د ټیوبولونو اپیتل حجرات په نیکروزس باندې اخته کیږي چې دغې دوه ساحو ترمنځ یو روغه ساحه موجوده وي یعنی دا چې یو لارج سکیپ ایریا ورسره وي یعنی فوکل ټیوبولر اپیتل نیکروزس with large skip area یعنی د دوه ساحو ترمنځ یو روغه ساحه موجود وي خو نیفروټوکسیک 18 چې دی هغه ډیفیوز ټیوبولر اپیتیلیل نیکروزس نیفروټوکسیک ټایپ کې چې د فوکل په خلاف دغه چې دی وي نیفروټوکسیک ټایپ په منتشر ډول د ټیوبولونو اپیتیلیل حجرات په نیکروزس باندې اخته شوي ډیفیوز ټیوبولر اپیتیلیل نیکروزس موجود وي خو په دې کې سکیپ ایریا ورسره نه وي with no skip area یعنی په اسکیمیک 18 کې د ټیوبولونو اپیتیلیل حجرات دا په محراقي شکل سره اخته شوي او د دغې ساحو ترمنځ یو ساحه موجوده چې هغې ته سکیپ ایریا ویل کیږي د دغې زیانمن شوو ساحو ترمنځ یو روغه ساحه او نیپروټوکسیک 18 چې دا وی په منتشر ډول د ټیوبولونو اپیتیلیل حجرات پکې اخته کیږي چې د دغې په دې کې هیڅ اسکیپ ایریا موجوده نه وي بل دا چې د بیسمنټ ممبران په اسکیمیک 18 کې چې دی بیسمنټ ممبران یا قاعدوي غشا چې کوم ده هغې رپچر کړی یعنی چاودېدلي خو په نیپروټوکسیک ټایپ کې هغه تر انټکټ یا همدغه شانتې سالمه پاتې نو د اسکیمیک 18 او نیپروټوکسیک 18 اسبابو کې وغږېدو چې اسکیمیک 18 موږ ویل چې ټول هغه اسباب چې هغه رینل بلډ فلو په هغې کې کمیږي لکه مثلا هایپوولیمیا هایپوټینشن هیموراج هارټ فیلر شاک کې یو شخص سیویر ومیټینګ ولري همدغه شانتې سویټینګ یې ورکړی او نیفروټوکسیک 18 اسباب هم ویل چې ټول هغه شیان یا مواد چې هغه نیفروټوکسیک وي لکه مثلا امینوګلایکوساید دواګانې هیوي مټیریل هیوي میټال درانده فلزات یا ځینې نور کیمیاوي مواد لکه ایتلین ګلایکول بیا مو ویل چې د اکیوټ ټیوبولر نیکروزس په اسکیمیک 18 کې کومې ساحې اخته کیږي اسکیمیک 18 کې مونږ ویل چې پرکسیمل ټیوبولونو هغه سټرایټ پورشن یا مستقیمه برخه اخته کوي او بل دا چې د لوپ اپ هاند چې دی د هغې هغه اسنډینګ لیمب دا اخته کوي او نیپروټوکسیک 18 کې مو ویل چې دغه پرکسیمل کانولیټډ ټیوبولونه اخته کوي د خواصو له نظره وویل چې کرکټر به دی چې په اسکیمیک 18 کې دغه اخته شوې ساحې چې دی دا په محراقي شکل وي فوکل شکل وي چې د دغې اخته ساحو ترمنځ یو ساحه موجوده چې هغې ته سکیپ ایریا ویل کیږي خو برعکس نیفروټوکسیک ټایپ کې چې دی دا په منتشر ډول ټیوبولونو اپیتیلیل حجرات اخته شوي او د دې ترمنځ هغه سکیپ ایریا موجوده نه وي بل بیسمنټ ممبران یا قاعدوي غشا چې ده هغه په اسکیمیک 18 کې زیانمن شوي یا رپچر ډی ورکړی خو په نیفروټوکسیک 18 کې هغه همدغه شانتې سالمه پاتې وي راځو لنډ ډول د په کلینیک باندې د اکیوټ ټیوبولر نیکروزس کلینیک باندې مختصر خبرې کوو کلینیک وی د اکیوټ ټیوبولر نیکروزس چې دی هغه درې مرحلې لري کلینیک کې درې مرحلې لري چې یو ته وایي انیشیل فیز انیشیل فیز وی دا تر 6 ساعتونو پورې دوام کوي تر 6 ساعتونو پورې دوام کوي چې په دې مرحله کې په یورین آوټپوټ کې لږ اندازه کموالی راځي او بیوین ورسره هم لږ اندازه زیاتیږي یعنی سلایټ ډیکلاین in urine output with rise BUN یعنی دا معنی چې په دې مرحله کې یورین آوټپوټ کې لږ اندازه کموالی راځي او بیوین ورسره لوړیږي بل مینټیننس فیز دی مینټیننس فیز
په مینټیننس فیز کې ناروغان ته اولیګوریا جمع بیوین اندازه د انیشل فیز په نسبت لږ نوره هم زیاتیږي، یعنی اولیګوریا جمع رایزد بیو ان. او د دې څخه علاوه ناروغان هایپر کلیمیا او میټابولیک اسیډوزس لري. هایپر کلیمیا and metabolic acidosis. بل درېیمه مرحله چې هغه ریکوري فیز ده، په دې مرحله کې به یورین والیوم چې دی هغه زیاتیږي. ریکوري فیز درېیمه مرحله عبارت له ریکوري فیز څخه ده چې په ریکوري فیز کې ریکوري فیز په دې مرحله کې به یورین والیوم یا د یورین حجم چې دی هغه زیاتیږي. رایز ان یورین والیوم او ناروغان د هایپرکلیمیا په عوض هایپوکلیمیا ته ځي چې دغه مرحله کې به انفیکشن چانس هم په ناروغانو کې زیاتیږي. د اکیوټ ټیوبولر نیکروزس په تعریف او عمومیت وغږېدو، بیا هم ډولونه او اسباب ولوستل او په کلینیک باندې ورته یو څه لنډ مختصر رڼا واچولو.